ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منی چې کله وحی راتلل شروع شو د هغه وخت نه نبی علیہ السلام سره د خپل ملګرو مشرکانو بدیتا تکالیف رسول او دیتا الله امر کړو چې تاسو به صبر کوئ چې کله تکالیف زیات شو نو بیا دی مدینه ته هجرت کو خپل کورونه مکه پریخوا مکی کی دشمنان نور هم زیاتو يهوديانو منافقانو نه هم يروا نو هر وخت به صحابه هتیار بندو ځان سره به وسله ساتلا دشمن نه د امن د پاره یو صحابي عرض کو یا رسول الله من منی به د امن کله راځي دارات و کله راځي زمنګ د تکالیف و کله ختمي نو الله رب العزت دا آیتونه راولېګل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات صحابه سره الله وعده وکړه چې کله تاسو مؤمنان وای او په دین باندې کلک ولاړ وای نو تاسو به الله د ځمکې خلیفہ وګرځي تاسو به الله حاکمان وګرځي تاسو به الله جانشین وګرځي اقتدار سلطنت حکومت به الله تاسو ته حواله کړي دشمن به تاسو نه مغلوب وي داغي جوړ کې بس تاسو یاره الله واچي نو دا هغه آیتونه دي چې دي کې الله صحابه سره د اقتدار د سلطنت وعده کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه وروسته ابو بکر خلیفہ شو حضرت عمر خلیفہ شو بیا حضرت عثمان او بیا حضرت علی او بیا شپږ میاشتې حضرت حسن رضی الله عنه حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی الخلافت من بعدی 30 سنه زما د دنیا نه ترونه رستو با 13 کاله خلافت دنیا کی قائمی نو 13 کاله دی صحابه حکومت کو بیا د دین رستو حضرت معاویہ 20 کاله حکومت کړي دي عربو باندې عجمو باندې افریقا او د دې ځنګلات دارنګي مشرق او مغرب د دنیا ګڼ ممالک په دې باندې صحابه حکومت کړو نو الله ورسره دا وعده کړو وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعده کړی دا الله هغه چا سره چې ایمان راوړو منکم دتا سنا وعملوا الصالحات عمل کوي نیک وعد الله وعده کړی دا الله هغه چا سره چې مؤمنان دي تاسو نه وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک وخدير شو قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا کتا سو د الله او د پیغمبر خبره منای او تاسو کې ایمان او عمل صالح وی نو الله به تاسو خلیفګان وګرځي لا يستخلفنهم في الارض نو خامخا خلافت باور کی دیلا پمل کی کما استخلف الذين من قبلهم لك څنګه چې خلافت ورګړیو هغه چاله را چې پوخا د دینو تاسو سره الله وعده کړی دا ایماندارو چې سو تاسو کې ایمان موجودي او د نبی علی السلام طریقې تاسو کې موجودي لا يستخلفنهم في الارض نو خامخا خلیفہ به ګرځي دی لرا پزمکه کې خلیفہ جانشین لا يستخلفنهم نو پاتی بکی دی لرا پزمکه کې کما استخلف الذين من قبلهم لک څنګه چې خلیفہ ګرځول په خوا د دینا ولا يمكنن لهم او کلک بکی خامخا دی لرا ولا يمكنن لهم دينهم کلک بکی دی لرا دین د دی
الذي هغه دین ارتضى لهم چې الله خو کړی دی دی لرا تمکین فی الارض الله بد دی دین چې الله دی را خو کړی دی دا به نور هم مضبوط کی دا به نور هم خور کی ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا او خامخا بدل بکی دی لرا رستو د یری د دینا امن کی الله به ير او خوف ختم کی او دی منی به امن راولي او داسې شوی دي د صحابه او زمانه کې يعبدونني لا يشركون بي شيئا بندگی بکی زما شریکان بنګرځي ما سره هی چالرا ایمان یو عمل صالح دعا يعبدونني عبادت الله دري لا يشركون بي شيئا چې زما د بنديان ما سره څوک حصدار نه ګرځي نو زه به دغه حکومت اقتدار سلطنت ورکړم ومن کفر بعد ذلك چا چې کفر کو رستو د دینا فاولئک هم الفاسقون نو دغه دی فاسقان فاسق د دین نه وتله واقیموا الصلاه پابندی کوي د مانځه او دروي مانځه لرا واتوا الزکات ور کوي زکات لرا واطيعوا الرسول خبر منه د پیغمبر لعلکم ترحمون خامخ چې تاسو باندې رحم وشي رحم سره چې تاسو اقتدار سلطنت الله نورم خور کی او دین الله دوام او تسلسل ورکی نو چې کله مسلمانانو کې بېماني پیدا شو ایمان کمزور شو نو بیا به الله کافر غالب کړل لا تحسبن الذين كفروا غمان مکوي په بار د کافرو کې معجزینا کمزوري کون کې دی فل ارض بزمک کې الله وی د کافر مبارک دا خیال مساتای چې دی ما نه خلاص شي ما نه به تختی ما به کمزوري کی لا تحسبن الذين كفروا غمان مکوي په بار د کافرو معجزینا کمزوري کون کی دی مالرا فل ارض پزمک کی دنیا کې الله وی ذلیل وخ ور کوم ډیل ور کوم دری دا مطلب نه چې زبې نه سمنا ومأواهم النار زید دی جهنم دے ولا بئس المصير او سبد دے زید را ګرځیدو یا ایها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم دا تتمدا لکه مخکې چې آداب ذکر شیو د فحشاء او د بندولو د بارا یا ایها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم د پردي کور ته به اجازه ته مزای حتا تستأنسوا وتسلموا على اهلها کوم آداب چې مخکې بیان شویو اوس دلته داغه تتمه کوي یا ایها الذين امنوا ایمان والو ليستأذنكم اجازت دی طلب کی تاسو نه استئذان اجازت غوښتل ليستأذنكم اجازت دی واخلی تاسو نه الذين هغه کسان ملکت چې مالکان دي ايمانکم خلاصون استاسو داري کم چې استاسو غلامان دي مرای والذین او هغه ماشومان لم يبلغوا الحلم چې ندي رسیدلی بلوغت تا داتو نه لسو دولسو کالو ماشوم دي اجازت دی واخلی تاسو نه غلامان تاسو ماشومان چې بلوغت تا ندي رسیدلی منکم تاسو نه 3 مرات 3 زلا 3 مرات 3 وختا 3 وختونه د سیدی چې ماشومان تاسو کر کله راځي یا تاسو خادمان نوکران نو دی به تاسو نه تبوس کی اسی بند راځي من قبل صلاه الفجر مخکې د مانځه د سارنا وحين تزعون ثيابكم من الظهيره او هغه وخت چې اګدای جامې خپلې من الظهيره ماسبخینه من الظهيره غرما ومن بعد صلاه العشاء او رستو د مانځه د ماسختنا د سار مانځه مخکې وخت د غرمې او د ماسپخین د قیلولی وخت او د ماسختن مانځه رستو د درې وختونه د سیدی چې کله تاسو کار تاسو سو
خپل ماشومان راځي یا خادمان نوکران دنده کیږي نو مخکې به اجازه اخلي. ثلاث عورات لكم هذه الاوقات ثلاث عورات لكم دا وختونه د پردې ستاسو دي. ثلاث عورات لكم دا وختونه د پردې ستاسو دي. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن نشته دې تاسو باندې نشته دې باندې څه قسم ګناه رستو د دې وختونو نه د دې درې وختونو نه علاوه قبل وخت کې راځي نو خیر دې راتلی شي. دا هغه وختونه چې کله سړی خپل جامې لري کی کمیس وباسي باندې لري کی ودشي یا زنانه ده نو ملاستی پراتی نو دی وخت کې اجازه ضروری ده چې معشوم نظر د بنی آدم د سړی یا د زنانه په بدن اون لګي نو دی د بار دا آداب بیانې. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن نشته د تاسو باندې نشته د دې باندې څه ګناه رستو د دې وختونو نه. طوافون عليكم بعضكم على بعض زیرازی تاسو باندې بازي تاسو نه بازو باندې. طوافون زی او رازی دا داسې وختونه دي چې د دین علاوه هر وخت ماشومان تک را تک ساتي یا نوکران خادمان نو که هر وخت اجازه غواړي بیا خو ډیره ګرانه شي نو الله حرج نه پریدي حرج د فقې. كذلك يبين الله لكم الآيات دغه رنګي بیانې الله تاسو ته خپل دلایل. والله علیم حکیم الله په دې حکمت والا تاسو فائدې ورته معلومې دي ځکه آداب درته بیانې. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم او کله چې اورسي ماشومان تاسو نه بلوغت تا د بلوغت عمر 15 کال دی. کله چې الګ او جنینه 15 کال شو نو دی بالغ شو دی منی مسفر شو روزه به فرض شو. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم او کله چې اورسي ماشومان تاسو نه بلوغت تا فليستأذنوا نو اجازت طلب کی کما استأذن الذين من قبلهم لکه څنګه چې اجازت غوښتل دي په خوا د دینا نور ماشومان. كذلك يبين الله لكم آياته دغه رنګي بیانې الله تاسو ته خپل آیات. والله علیم حکیم الله علم ولا حکمت ولا دی. والقواعد من النساء او ناس دي د زنانونا قواعد د قاعدي جمع دي هغه زنانا چې بوډایګانی دي کور کې ناس دي. والقواعد او هغه ناس دي من النساء زنانا اللاتي هغه لا يرجونا چې امید نه لري نکاح د نکاح 50 کارونه اوختي دي لا يرجون نکاحا امید نه لري د نکاح فليس عليهن نشتدي دي باندې جناح سغنا اي يضعنا چکی دي ثيابهن جامع خپلې جامع نه مراد دوپټه ده یا د مخ پرده ده. یو زنانه ده بوډای ده 50 شپېته اتیا کالو نو کدا بار راوځي یا نامحرم سړونه مخ نه پټي بالکل بوډای ده نو دې کې خیر ده دې ته اجازه ده گنجائش ته ده. لا يرجون نکاحا امید نه لري د نکاح فليس عليهن نشتدي دي باندې جناح سغنا اي يضعنا ثيابهن چکی دي جامع خپلې دوپټه خپل یا پړاو خپل غیر متبرجات بزینا چې نوی سرګندون کی زینت خایس ډول ډال خپل لرا نور بدن زینت بخپل نخی ها که مخ ښکارا شو نو خیر دی. و ان یستعففنا خیر لهن او که بچ ساتي دی لهم نو دا غوره بهتر دی دی لرا. کدا بوډای چې د نکاح امید نه لري دا خپل مخ لاس پټ ساتي نو دا ولا زیات غوره او بهتر دی. او که ښکارا شي نه محرم وتا نو گنجائش پکشتره گناہ کبیره نه ده. و ان یستعففنا خیر لهن او بچتی ساتي مخونه لاسونه خپل نغور دي دی لرا. دا سنا چې کوسه گشت زنانه
چرګانو شان هر کور ته هر غلې ته هر کوزي ته هر بازار ته منډه دا او تک دی او سړو سره خبرې دي چانه پرده نشته دی نه داسې نه کوي والله سميع عليم الله اوریدونکو دی علم والا